السلام علیکم. په تیر لیکچر کې موږ دا شی ډیسکس کړی یو کوم چې د پولیو نه دی. پولیو مطلب یو قسم وخت سوال مطلب اسیمپټومیک پولیو چې کومه ولا مطلب هغه پولیو چې دا اقسام چې ولا موږ ته نشته کېدل مطلب اقسام چې موږ نه سولې دلای او اقسام چې کوم لیکن دا ډېر خطرناک هم ولا او په دا لیکچر کې موږ په دې شی د ډیسکس کوو کوم چې د پولیو یو قسم دی د پولیو مایلایټس نه دی د دې یو قسم دی هغه ته ویل کیږي مطلب کوم قسم دی مایلډ پولیو نه مایلډ پولیو دا چې کوم دی دا موږ په تیر لیکچر کې ډیسکس کړو لیکن هغه موږ ډېر ډیټیل نه وکړو مطلب موږ ډېر ډیټیل نه وکړو لیکن په دې لیکچر کې موږ په دې شی ته ډیټیل ګورو چې دا مایلډ پولیو چې کوم مایلډ پولیو د دې مطلب کی پیکس ګورو صحیح له مختلف قسم د ترانسمیشن څو ګورو بیا په سره په کومه ځای د ترانسمیشن کیږي نو په سمپل پښتو کې بس خلاصو چې دا مایلډ پولیو د څه شي صحیح دي او د سیمپټومز ګورو صحیح دي مطلب د علامات چې کوم دي صحیح دي نو ګوره مایلډ پولیو نه مایلډ پولیو دا تر اصل نه دا د پولیو یو قسم دی صحیح دي مایلډ پولیو دا مایلډ وای هلکه ته پولیو مطلب هغه دی دا په دې ورته وایي ګوره زه هلکه مطلب ولې ورته وایي زه په دام سره تاسو چې دا مایلډ پولیو ولې ورته وایي دا یو لوجیکل نوم دی صحیح دی یو لوجیکل نوم یې په شي دی دا ولې ورته وایي په دې سره تاسو هم صحیح دی ګوره سیمپټومز نه سیمپټومز څنګه د دې سیمپټومز سره هغه چې دی فیور دی صحیح دی فیور مطلب دا فار کوم چې مطلب د کوم چې وایرل ډیزیز یا بکټریل یا فنګل ډیزیز په دغه کې فیور خامخاوي دا د یو مطلب علامت دی یو فیور خامخا په دې کې څه صحیح دی دا مایلډ پولیو چې کوم دا په سراسه بیا هډ ایچ یا هډ اک دی صحیح دی سر درد چې موږ وایي دا بخار دی صحیح دی بیا راځه سور تروټ دی صحیح دی د حلق چې کوم دی نه دی حلق چې کوم دی دا زخم چې کوم دی زخم دام په دې کې وي ولې یقینا معلومه خبره ده کله چې دا پولیو وایرس کله چې په خوله په ذریعه ننوځي نه خامخا د الکم تا ته مطلب ډیمیج کوي صحیح دی هغه نو په دې وجه چې دا هغه مطلب زخم راشي صحیح دی ګوره زراسه د وګوره اومیټینګ هم دی په دې کې صحیح دی اومیټینګ مطلب اومیټینګ هم پکې دی اومیټینګ مطلب وایي مطلب کوي د ډول کې پښتو کې موږ ورته وایو مطلب کوي وغیرہ یا مختلف قسم د لفظونو استعمالي اومیټینګ دا په هر مطلب کوم چې بکټریل یا وایرل یا فنګل ډیزیز په دغه کې خامخا وي صحیح دی زراسه د کې پیټیک ایټسټرا مطلب دې کې تکاوت هم انسان نو ته به ضرور ته په دوران کې انسان تکاوت کې مطلب انسان ستړی وي صحیح دی نو دا ټول د دې سیمپټومز دي او دا سیمپټومز نه دا اصل کې د نزله د زکام په رقم دي دا سیمپټومز نه دا تا کله واره نشکاري دی اوس مطلب د اوس مهلت لپاره وي د اوس وخت لپاره بیا بعد دغه مطلب سیمپټومز نشکاري لیکن وایرس پیلاوي په دې وجه ته مایلډ وایي صحیح دی مطلب هلکا پولیو په دې وجه ته وایي اول سره چې کومي وایرس مطلب دا کوم چې سیمپټومز هغه مش تشکاري لیکن یو څه ټایم بعد دا بیرته ختم شي لیکن وایرس چې کومي هغه په جسم کې پیلاوي مطلب سپریډډ وي صحیح دی وایرس چې کومي هغه په جسم کې پیلاوي اوس په سلاسه د دې یو څه کی پیکس ته وګورئ په هغه کې پریویلنس دی پریویلنس مطلب دا دی دا په کم خلکو کې د پرسنټیج څونه دی دا نور پولیو په نسبت د پرسنټیج څه دی نو هغه اپروکسیمیټلی تقریبا چې کوم دی هغه دا اپروکسیمیټلی ریټ د شایم صحیح دی مطلب دا تقریبا ریټ دی صحیح دی هغه 75% دی صحیح دی 75% چې دی د پریویلنس دی مطلب د پیداو کوم دی دا نور پولیو په نسبت چې کوم دی دا نور پولیو کوم ټایپس دی په نسبت د پریویلنس نه دی صحیح دی اوس په سراسه مطلب دا دی دا په خلکو کې دا نور په نسبت دا 75% وي چې موږ په تر لیکچر کې موږ ډیسکس کړل کوم چې د اسیمپټومیک پولیو هغه چې موږ د پریویلنس وخت هغه تقریبا اپروکسیمیټلی دا باندې ریټ وي صحیح دی نو ګوره اوس د دې چې کوم دی ته په ترانسمیشن په سراسه مطلب دا دی ترانسمیشن مینز د یو بل نه دی دا ترانسمیشن نه دی د یو انفیکټډ کس بل کس ته صحتمند انسان ته منتقلون ته ترانسمیشن وایي صحیح دی نو دا ترانسمیشن په کومه ذریعه کیږي ګوره دا په هوا په ذریعه کیږي مطلب ته چاته مخ شغې ته مخ ته څوک ناست وي په هوا په ذریعه ته وایرس مطلب دلته انټر کوي ولې تعالی خپل چې وایرس ولې صحیح دی دلته شغې نو ټوټل وایرس په بدن کې پیلاوي نو دا په غاړه کې وي صحیح دی نو خامخا چې وي مطلب دا وایرس چې کومي تعالی پولیس چې کومي هغه وځي صحیح دی په سراسته د نور ته وګوره مطلب دا په کوم ذریعہ باندې کیس ورته شامل دا په کوم دا در اصل پیکل اور اورل کنټیکټ پیکل وایي په خانه صحیح دی مطلب دا د ګندګي څخه په دور مطلب د چا سپیکل وي مطلب په خانه وی لاغ څخه په لري ګرځي کوم انفیکټډ کس وي هغه مطلب ته هغه تور لږ کې نه وایي لاغه څخه مطلب انفیکټډ کېدل شي صحیح دی ول هغه په خانه کې وی دا وی صحیح دی دا پیکل چې کوم دی په سراسه اورل کنټیکټ مطلب د خلی رابطه ماته ته ول مطلب تاسو کوم څوک ولاړ صحیح دی اورل کنټیکټ مطلب تاسو د خلی رابطه وي سره ته چاته مطلب یو شی ټیچ کای یو شی غپ وسر کوي دی گفتگو روانه نو په هغه ذریعہ باندې دا انټرکیز ولې دا چې دی وبای انفیکشن دی صحیح دی مطلب دا
پیلاوېدلی شي. صحیح دی. اوس په سراسر ته د دې ډایګنوسس وګورئ، مطلب دا دی د دې چې کوم دی ډایګنوسس وایي مطلب تشخیص د یو بیماری تشخیص کول، مطلب دا دی ته یو بیماری چې کومه د بیماری هغه ته تشخیص کوي، مطلب دا دی مطلب بیماری چې کومه هغه ته مطلب ګوري دا شی دی دا څنګه بیماری دی، مطلب دا دی تشخیص کوي. صحیح دی. نو هغه چې کومه ده هغه دی مایل پولیو often difficult to detect، مطلب دا دی چې مایل پولیو چې کومه ده ته چې ډیټیکټ کوي چې جانچ پړتال کوي، لیکن هغه مشکل ده ډېر. ولې ما راته وویل دې ته په دې وجه مایل ویل کېږي د سمپټمز چې کوم وي هغه حل کوي، مطلب دا وي دا سمپټمز نه دي، دا فیور دی، هیډ ایچ دی، یا سور تھروټ دی، یا ومیټینګ دی، یا پیټیک دی، دا سمپټمز دي. ګوره دا په اول سره کې مطلب تر 100 ورځو پورې وي، لیکن بعد کې دا ورک شي، په انسان کې نه ښکارېدی، لیکن وایرس چې کوم وي هغه په انسان بدن کې پیلاوي. صحیح دی. اوس په سراسر ته د دې یو څه ریسکس وګوره، خطرات، دا هم یو کی فیکټ دی. صحیح دی. مطلب د دې خطرات وګوره. صحیح دي. خطرات څه دي؟ ګوره د دې پولیو دوران کې دي دا دوه کوم چې بیماریان دي، وی اف پی وی نه وی اف پی بی، دا وی اف پی بی او وی ډی پی بی چې کومه ده دا ما تاسو په دې لیکچر کې ډسکس کړی ول. وی ډی پی بی صحیح دي. دا دوه یو داس بیماریان دي، د خپل ایبریویشن مو صحیح، دا دوه داس بیماریان ول، مطلب کوم چې ته د دې خلاف نه د مایل پولیو په خلاف تاسو کله ویکسینیشن واخلئ، او کوم خلک چې کوم ایمیونو کمپرومایز دي، مطلب دا وی د دوی ایمیون سیستم ډېر کمزور وي، نو په دغه چې کوم دا دوه بیماریان دا کریټېدلی شي. ولټ ته چې کله دا ویکسینیشن یوز کړې هغه ولټ تا ته بیماري ته هیلپ ورکړي، مطلب د بیماري نور پیلاو کړي، دا کوم چې تا پولیو بیماري دا نور پیلاو کړي، لیکن د دې چې کوم مدد نه کوي، مطلب هیلپ نه کوي. صحیح دي. نو په دې وجه دا چې د یو ریسک دی، خطره ده، مطلب ته د خطره ویلی شي. صحیح دي. دا وی ډي پی بي او وی اف پی بي نه دي، دا چې کله ته ویکسین ورکړي، مطلب ویکسین دوه قسمه دي، او دوه قسمه ویکسین دي چې دي، یو آی پی وي ده، یو وی پی وي دي. صحیح دي. دا دوه قسم ویکسین چې کوم دي دا کته چیرې ورکړي یو کوچني ته، نو که چیرې هغه یا کوچنی یا بل د پولیو پیشنټ وو، نو که چیرې د مطلب د هغه چې کوم هغه ایمیونو کمپرومایز وو، مطلب د هغه ایمیون سیستم کمزوری وو، مطلب دا دی د ایمیون سیستم چې کله کمزوری وو نو دې کې دا دوه بیماریان کریټېدلی شي. صحیح دي. دې ته ویل کېږي ویکسین ډیرایوډ پولیو وایرس، دې ته ویل کېږي ویکسین اسوسیېټډ پولیو وایرس. صحیح دی. نو مطلب ویکسین سره متعلق یو بیماری دی دا پیلاوېدلی شي. صحیح. اوس په سراسر ته د دې چې کوم دی پریونشن اینډ کنټرول، د دې باندې کنټرول څنګه ساتلی شي، د دې پریونشن وکړي، مطلب څوک پولیو مطلب ته وایي د کله چې یو کس د پولیو هغه وي پیشنټ وي، ته راسه د دې ته پریونشن وګورئ. پریونشن مطلب دا دی ته روکدام وکړي، کنټرول به وساتې، هغه ته په کومه طریقه کولی شي، یا ته د پولیو پیشنټ ټریټمنټ کوي، علاج کوي، هغه په کومه طریقه کولی شي. هغه ګوره هغه دپاره دوه طریقې دي، یو ویکسینیشن دی، یو امپرووډ هایجین دی. اوس دا دوه څه شی دی؟ اوس دا دوه شی ګوره ویکسینیشن نه دی، ویکسینیشن دا د نورو وایرل ډیزیز په خلاف هم یوزیږي، او دغسې د پولیو په خلاف هم یوزیږي. صحیح دي. هغه کې چې دي هغه دوه قسمه ویکسین چې کوم دي استعمالېږي. صحیح دي. ما تاته وویل آی پی وي چې کومه ده او او پی وي چې کومه ده. صحیح دي. دا دوه قسمه ویکسینیشن دي، دا دوه قسمه آی پی وي او او پی وي چې کومه ده دا نه دي، دا ان اکټیویټډ پولیو ویکسین او اورل پولیو ویکسین، مطلب د پولیو په خلاف استعمالېږي. صحیح دي. ان اکټیویټډ وایي مطلب دا ویکسین وي کوم چې مطلب د انجیکشن په ذریعه چاته ورکول کېږي انجیکشن، او اورل چې کوم وي اورل دا موږ په تېر لیکچرز کې هم ډسکس کړی، اورل چې کوم دي دا د خولې په ذریعه ورکول کېږي. صحیح دي. مطلب دا کوچنی د خولې په ذریعه ورکول کېږي. نو په ویکسینیشن په ذریعه ته دا مطلب د بیماري چې کومه ده دا کنټرولولی شي، مطلب د دې ته ارسټمنټ کولی شي، د دې ته پریونشن کولی شي، کنټرول به ساتلی شي د څه په ذریعه؟ د ویکسینیشن په ذریعه. صحیح دي. مطلب ته که چیرې ویکسین یوز کړې، صحیح دی، یو کوچني ته یو یا پیشنټ ته ویکسین ورکړې، نو تا نو دا پولیو چې کوم اثرات د ډیکریز کولی شي، او که ته چیرې نه کېږي نو دا چې کومه ده دا موسټ افیکټیو وی ده. صحیح دي. مطلب ډېر اثراندازه وی ده چې روکه وایي. صحیح دي. اوس په سراسر دې کې امپرووډ هایجین دي، مطلب دا دی ته چې کوم ده ته چې کله صحت نه ده صحت دا داسې شیانو څخه وساته کوم چې مطلب ګندګي زیاته وي، مطلب دا وي په یو ځای کې انبار پروت وي، ګند زیات وي، هغه خواته ډېر یوز استعمال مه کوه. ولې دلته وایرسز وي، مختلف قسم وایرسز وي، نو دا پولیو ته وریم ته مطلب د دې څه انفیکټډ کېدلی شي. صحیح دي. که ته چیرې په دغو امپرووډ هایجین دې نه واقع. صحیح دي. دا چې کوم دی امپرووډ هایجین مینز مطلب دا دی ته کوم چې هغه دی ارد ګرد ماحول چې کوم دا چې کوم ارد ګرد ماحول دی هغه ته مطلب د دې باندې ته څه وکړې، مطلب ارد ګرد چې کوم ماحول دی دا ته صاف وساتې، صاف سوتره، سینیټیشن نه وي، ګندګي تا په ارد ګرد ماحول کې نه وي. نو ګایز امید کوم چې سمې درته ټیچ کړي وي، نو سر به دې په خلاصه وایي انشاءالله. نو ملاقات وي په نیکسټ ویډیو کې. الله حافظ.